نو په دې کتاب کې اولنې سبق دا د ایمان د اصولو دی. امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه فرمای چې اول به په ځان کې د ایمان د اصول راولي او په دې باندې به عقیده ساتي. نو اول نمبرداري چې ایمان به ساتي په الله تعالی باندې. الله تعالی باندې به څنګه ایمان ساتي؟ الله تعالی باندې به د دې خبرې ایمان ساتي چې الله پاک یو دی، لا شریک دی، د الله تعالی هیڅوک شریک نشته دی، الله تعالی څوک برابر هم نشته دی، او الله تعالی په خپلو صفاتو کې هم واحد دی او په ذات کې هم واحد دی، لا شریک دی. او الله تعالی باندې ایمان ساتل بلا کیفه او بلا کنها دا لازم دی. بیا دویم نمبر په فرشتو باندې ایمان ساتل. نو فرشتي دا هم د الله تعالی یو مخلوق دی، اجسام نورانی یتشکل باشکال مختلفه. الله تعالی دا یو مخلوق پیدا کړی دی، داسې جسمونه دي چې د نور نه الله پاک پیدا کړي دي، د رڼا نه الله پاک پیدا کړي دي، او د الله تعالی په حکم سره دوی خپل شکلونه بدلی. د الله تعالی په حکم سره دوی خپل شکلونه بدلی. او لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. د الله تعالی نافرمانی نه کوي. الله تعالی چې په کوم کار باندې مقرر کړي دي دوی هغه کار کوي.